الہ العالمین دې موږ ته د حق د ویلو توفیق نصیب کړي او موږ او تاسو ته د الہ العالمین په حق باندې د عمل کولو توفیق نصیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه بیان دا یو بحر بیقرار او د هغې د بیان دپاره هم پاکې خولې پکار هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بیرد نیست څنګه چې د نبی علیه السلام د صفاتو د کولو لایق نه یم خالص په دې باندې یو څو خبرې درته وړاندې کوم خلک چې د نبی علیه السلام ذکر خیر ورباندې بد لګي د نبی علیه السلام د سیرت طیبه بیان ورباندې بد لګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبینو او د عاشقانو دغه اجتماع دا ورباندې بد لګي او په یو شکل او په بل شکل د دې کوشش کوي چې خلکو په ذهنونو کې داسې خبرې واچوي چې دا مجالس ناروا دي د هغوی د سردباب دپاره د هغوی د خولې د بندولو دپاره او یا دا چې غایت ما فی الباب د دغو حاضرینو ذهن کې که کوم تشویش وي د هغو د ازالې دپاره یو څو خبرې که تاسو کتابونه مطالعه کوئ او دا څوک چې محفل میلاد باندې انکار کوي او رد باندې کوي د هغوی هغه مآخذ وګورئ د هغوی بنیاد وګورئ ویا د علامه فکهاني رحمه الله د هغه اعتراضات د دوی د اعتراضاتو مأخذ ده او یا د صاحب مدخل ابن الحاج المالكي الفاسي المصري رحمه الله د هغه عبارات د دوی دپاره هغه کله په یو شکل خلکو ته پیش کوي او کله په بل شکل باندې خلکو ته پیش کوي اصل کې یو خبره ده دوی ورته عنوانونه بدلوي او علما خو ویښ دي بهر راګیر کې خواهی جامه می پوش مانس قدی خرامت می شناسه که څومره یو څوک ځان سنتو متبع ووایي د اکابرینو زمونږ اکابرینو د علماء دیوبند سناخان ځان حساب کی مدافع ځان حساب کی دا عبادت د دې لپاره راغلي چې خلک را باندې ښه ګمان او بیا هغه خپل مشن او خپله خبره خلکو ته وړاندې کړي شاتو کې خلکو ته زهر ورکړي او بیا خلک په دې وغولوي چې وګوره دا خو جانصار دی دا خو ځان ته دیوبندیان وایي دا خو د اکابرو د علماء دیوبند د هغو مدح کوي د هغو صفت کوي د هغو شاګرد ځان بولي نو دی رښتیا وایي دی کله هم دروغ نه تاسو به په دې شیانو غولېږئ به موږ د چا د لباس پسې نه ځو موږ د چا په عنوان عزت الامر ته ځو د طالبانو ته درس کې اکثر نه وایم تاسو په کتابونو کې ولې خوارج چاته وایي معتزله چاته وایي د هغو صفات ذکر دي د هغوی عقاید ذکر دي د چا چې دغه عقیده ده دغه خارجي دی که دی ځان ته خارجي وایي او که دی د چا چې دغه عقیده ده دا معتزلي دی دی که ځان ته معتزله وایي او که دی نو بناءً په لبادي باندې په لباس باندې یا په عنوان باندې یو سړی خلاصېږي نه او نه دې عنوانونو ته اعتبار شي دغه مدخل کې علامه ابن حاج رحمه الله چې کوم بحث د مولد شریف په باره کې کړی که چېرته دغه معاندین په صحیح معنا سره دا مطالعه کړي او د اول نه تر آخره وګوري په سړه سینه تعصب پکې نه وي په صحیح شکل باندې وګوري په بل چا باندې حوالو باندې نه ولي مدخل کې د افغانو کې خرڅېږي وادي خولې دروازه یې ځان پسې بند کړي په سړه سینه دې مطالعه کړي دته بیا حقیقت الامر معلوم شي چې صاحب مدخل په میلاد شریف باندې څنګه
او مزاج یې څه شی دغه صاحب المدخل چې نومونه اخلي او د هغوی خبره په استدلال کې پیش کوي دوی خپله د هغه نه منکر دي ولې یې نه دا اول نه تر اخره چې مطالعه کې د صاحب المدخل د ټول مبحث خلاصه زه درته اجمالا وایم بیا یې وګورئ که د دې نه یوه خبره زیاته کمه وه زه ذمهوار مشکل واخیستم تاسو به یې بیا ما پسې راوړئ چې دا وګوره تا دروغ ویلي وو دلته دا شی نشته صاحب مدخل د ربیع الاول شریف د میاشتې قدر او د ربیع الاول شریف د میاشتې په عظمت باندې قائل او دا یې په واضحو الفاظو باندې ویلې د ربیع الاول شریف په میاشت کې عبادات د نورو میاشتو نه ډېر ثواب دا اشنا یې ولې نه وایي خدای دې ووایي په ربیع الاول شریف کې عبادت د نورو میاشتو نه ډېر ثواب چا چې دی استناد کوي چا باندې چې استدلال کوي هغه وایي ربیع الاول شریف میاشت د نورو میاشتو نه بهتره ده او په دې کې د عباداتو ثواب د نورو میاشتو د عباداتو نه ثواب نه دی زه دې خبرې ته راځم زموږ ځینې ملګري دي هغوی وایي دا عقیده به نه ساتي ثواب کوه نو اشنا خو مقتدا د صاحب مدخل هغه په خپله وایي په ربیع الاول شریف کې عبادت د نورو میاشتو په نسبت باندې ډېر ثواب او بیا دا خبره کوي چې اهل سنت والجماعت ټول په دې متفق دي ځینې امکنه په ځینې امکنو فضیلت لري او ځینې ازمنه په ځینو ازمنو فضیلت لري بعضې ځایونه په بعضې ځایونو د فضیلت خاوندار او بعضې وختونه په بعضې وختونو د فضیلت خاوندار او دې تفسیر ته کلاړ شو هسې به درته ووایو واضحو روایاتو کې نه راغلي یو سړی په کور کې لمونځ کوي یو سړی په جومات کې لمونځ کوي دا د جومات لمونځ اووه ویشت درجې د کور نه ډېر ثواب هلته هم الله ته ولاړې دلته هم الله ته ولاړې یو سړی په عام جومات کې لمونځ کوي یو سړی مسجد جامع کې لمونځ کوي په مسجد جامع کې لمونځ یو په 500 درجې نه دی بل نه ډېر ثواب دی هلته هم الله ته ولاړې دلته هم الله ته ولاړې یو سړی بیت المقدس کې لمونځ کوي یو سړی په مسجد نبوي کې لمونځ کوي یو سړی په بیت الله شریف کې لمونځ کوي هلته هم دغه الله ته ولاړ دی همدغه قرآن پکې وایي او فضیلت دی څوک انکار کوي خو منسوسي شیان یو په 1 لاک باندې یو په 1000 باندې یو په 50,000 باندې دا روایت نه وایي دا د دعاګانو اجابت الدعا کې چې دا زموږ کتابونه دا بحث کوي حسن بصري رحمه الله په دې کې یو مستقله رساله لیکي چې دا په ځایونو کې دعاګانې ژر قبلېږي میزان رحمت سره دعا ژر قبلېږي حکیم شریف کې دعا ژر قبلېږي ملتزم شریف کې دعا ژر قبلېږي مقام ابراهیم سره دعا ژر قبلېږي بین الصفا والمروه دعا ژر قبلېږي او حتی بیا وایي چې د نبي علیه السلام د روضې مبارکې په څنګ کې چې دعا قبوله نه شي نو بیا به په کوم ځای کې قبلېږي یعنې دا